بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه درته کومه، ځکه اکثر بیشتر د بسم الله ترجمه غلطه کیږي. بسم الله کې دا با کما چې دا معروف ادا ده، مشهور ادا ده چې دا د پاره د استعانت ده. با حرف جار برای استعانت، مصاحبتم صحیح دی، برکتم صحیح دی. او بسم اللہ اصل کے اسمو دے، اسم دے، اسم مانا نم، اللہ اسم جلالت دے، او موصوف دے. الرحمن اول صفت دے او الرحیم دویم صفت دے. دے باندې خو تاسو ټول پوهیږئ. او بیا د دې دا مضاف الیه دی، د دې لپاره مضاف دا اسمی دی. با حرف جار اسم مضاف، بیا جار سره د مجروره د دې چې کوم تعلق دی نو هغه د اشرعو ابتدئو د دې سره تعلق دی. لیکن عوامی ترجمه کې منګه دغه نحوی او صرفی چې کوم تجزیه ده هغې نه قطع نظر کوو. د دې ترجمه داسې کول چې شروع کوم په نامه د الله، په نامه د الله. الرحمن چې عام مهربانه دی، او الرحیم او خاص مهربانه دی. دې کې یو څو غلطۍ دي، او دا ترجمه ډېره عامه ده، عامه ترجمه ده. صرف دا نه چې جماعتونو کې کیږي، بلکې لیکلو کې، تفاسیرو کې هم داسې ترجمې بې التفاتۍ د وجې نه داسې خو مولیانو نه غلطۍ نه شوي دي چې د هغې نه داسې غلطي نه ده کېدل پکار. ګوره دا چې وایي شروع کوم په نامه د الله، شروع کومه په نامه د الله، نو دې کې د با د پاره د مدد ده یا د پاره د مصاحبت ده، هغه ترجمه پاتې شوه. ځکه ترجمه چې ته کې نو معنا به کې، نو هغې باندې به لفظ وي چې دلالت به ورباندې کوي. شروع خو ټیک ده، اخوا متعلق دی ورته راویسته، نو یو پکې دا. دویم دا ده چې الرحمن عام مهربانه دی، دا دی دا حکم دی، دا د نسبت تامه ترجمه ده، نسبت تامه. او دلته نسبت ناقصه ده، ځکه رحمان رحیم دا د اسم جلالت صفتونه دي. بل پکې وایي چې الرحمن بحد مهربان، عام مهربانه، الرحیم او خاص، دا او دا او پکې غلط دی، ځکه چې او خو د وو ترجمه ده. نو دلته خو د الرحمن الرحیم په منځ کې واو نشته، نو او پکې هم غلط دی. دا ترجمه نه ده پکار. او دا داسې غټو مولیانو ترجمې کړي دي، که مې درته زه نه غواړم چې هغه درته ویم چې پلاني صاحب او پلاني صاحب او پلاني صاحب. او که د چا ډېر شوق و نو بیا د معارج العرفان د استاد صاحب چې کوم دی ړومبی جلد هغه دې وګوري، هغه ټول هر څه به وله ورباندې پوه به شي چې اشرف علي صاحب څنګه ترجمه کړې ده، نورو څنګه کړې. بل دې کې دا ده چې شروع کوم اول کې روباسي. حدیث پاک کې راځي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع و اجزم. هر هغه کار چې د بسم الله الرحمن الرحیم نه بغیر شروع شي نو هغه بې برکت وي، ابتر وي. نو دلته چې بسم الله راوړی شوې ده
د دې دپاره راوړی شوې ده چې ابتدا د الله د نوم نه وشي. لم یبدأ بسم الله، د الله نوم باندې، نو د الله نوم باندې به ابتدا کې بسم الله د الله نوم نه ابتدا وشي. نو اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اگے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے، نو اگے ترجمہ کے کمال کڑے دے. اردو کی دا سے ترجمہ درست هم ده، اگه معنویت اگه کی پاتی کی. کله کله بندہ خپل جبه ته د بلې جبې رړی، نو هغه کې د هغه بلې جبې د کم جبې ترجمه چې کوي د هغې قتل وکړي. نو اردو کې چې کومه ترجمه اعلی حضرت کړې ده ډېره درسته ده. البته د اشرعو په ځای باندې هغه شروع مصدر ایستلی، نو مصدر هم عامل دی، ټیک دی. د اعلی حضرت د ترجمې چا پښتو ته راوړلو کوشش کړی، ډېر زیات پیسې ورباندې لګولي دي. کوټواله پښتو ده، نو هغه وایي الله نوم نه د اعلی حضرت چې د الله د نوم نه ابتدا راشي، لیکن بې ځایه کار یې کړی دی. دا چې کوم تقدیم دی دا تقدیمي ضروري دی، دا چې کوم تقدم دی یا تقدیم دی دې ته ویل کېږي تقدم یا تقدیمي ضروري. نو دا موخل ابتدا لرا په اسم د الله باندې نه دی، نو داسې تصرف پکې غلط دی چې په هغه کې هغه معنویت ختم شي. نو معنویت ختمول نه دی پکار. داسې خو بسم الله الرحمن الرحیم کل امر زبال والا حدیث باندې عمل دی که نه، لیکن شروع د الله د نوم نه ده شوې، د بسم الله الرحمن الرحیم د با نه شوې ده، د اسم نه شوې ده. هغه وجه تاسو ته معلوم دی چې ولې داسې شوې ده. نو دای ته ویل کېږي تقدمي ضروري. تقدمي ضروري دا موخل نه دی ابتدا لرا د نوم د الله نه. نو درسته ترجمه چې تاسو کوئ بل دا موږ تقدیم دا اشرعو باول کې روباسو که آخر کې، نو دا نه، دا اشرعو خپل ځای دی، لیکن موږ دا بسم الله الرحمن الرحیم په هغې باندې مقدم کوو چې حصر راشي. او هغه حصر قسمونه هم درته نه ویم چې دلته حصر قلب دی او که تعین دی او که افراد دی او که حصر حقیقی دی. ځکه بیا ستاسو نه به بیا عوامي به نشي، بیا به هغې کې لاړو نو بیا به واپس نشو راتلی. بسم الله د الله د نوم په مدد سره، بسم الله د الله د نوم په مدد سره، الرحمن بے حد مهربانه، الرحیم نهایت رحم والا شروع کوم. د دې د اعتراضونو نه پاکه ترجمه، درسته ترجمه، نحوی لحاظ سره، صرفی لحاظ سره او معنی لحاظ سره صحیح ترجمه که پښتو کې ممکنه ده، نو زما د وس مطابق هغه ده. نو داسې ترجمه به کوئ بسم الله د الله د نوم په مدد سره، د الله د نوم په مدد سره، الرحمن بے حدا مهربانا، الرحیم نہایت رحم والا شروع کوم. دا ترجمه. لیکن غلط ترجمه چونکه د ملګرو ذهن کې ډېره زیاته پخ شوې ده، محنت یې ورباندې کړې ده، خواري ورباندې کړې ده، که هر څومره د هغې اصلاح کې دی به هماغه شانته خپله بې زړله هم زړله به وایي. نو ځکه دې باندې خواري وکئ. بسم الله د الله د نوم په مدد سره، الرحمن بے حدا مهربانه، الرحیم نهایت رحم والا شروع کوم. بسم الله د الله د نوم په مدد سره، د الله د نوم په مدد سره، بسم الله د الله د نوم په مدد سره، الرحمن بے حدا مهربانه، الرحیم نهایت رحم والا شروع کوم. نن د پاره دومره کافی دی. ان شاء الله سبا نه به سورې فاتحه وایو.